الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. معزز اوریدونکو مسلمانانو ورونو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د ایمان او د اسلام ابتدائی حالات هغه بیانېدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه د څومره مشکلات او د څومره تکالیف سره درزیدلیو، نو دا د تاریخ نه معلومیږي او دا د واقعاتو نه معلومیږي چې یقیني د دین د پاره څومره تکالیف او سخت چې صحابه کرامو تیر کړل دا نه مخکې چا تیر کړل دا او وروسته چا تیر کړل دا. ځکه الله رب العالمین د هغه تاریخ او د هغه ژوندۍ دا مونږ ته ژوندۍ پرېښې ده چې پاغي کې یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه د وسخته پورې صحابه چا پټکل نه ده، تاریخ ژوندۍ ساتلې ده. صحابه تر دې پورې چې ان شاء الله رسول براشي چې د محمد رسول الله که خندلې دي دا خندا کیفیت بیان کړي ده. صحابه چې دسی وخندل او کو یو خبره کړي دا غي انداز بیان کړي چې دسی وکړه، ان تر دې پورې هغه غون ارس محفوظ کړي. لکه بدی دور کې کمپیوټر څه توي چې ارس محفوظ کړي، د صحابه زندګۍ د ارس محفوظ کړي او یقینا چې پاغي باندې ډېر تکلیفونه تیر شي. دا غي نمخ کې موږ ذکر کاو. ابن اسحاق وی چې هر چا به اسلام راوړو او د رسول الله اتباع به کوله د صحابهونو نو په وسبت کل قبیله علی من فیها من المسلمین،
په خپل قوم کې به هر سړي خپل له زورنې ورکولې يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والبم بندولبم د لوګي نه سخت به پی تیراولې د تن نه به سخت تیراولې او کو ګرمي بشوا اذا اشتد الحر ما نستضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم اغه کمزوري به پکرانی ولو ګرم شګو به سملاول ویل بچی دا دین پرې دا وي دا مکوي تاسو ته واقع مخکې ان شاء الله مونږ بیا دغه د بلال رضی الله مبارک چې راځي د بلال مبارک و تفصیلا حال به بیانو خو چې کله هغه اول اسلام راوړو او د اسلام نمخ کې امیه دغه څه کلیو د غرمې به وی راويستو یخرجه اذا حمیت الظهیره غرمه بچ سخته شو ګرمي بشوا ابي راويستو او په شګو به سملا او یامر بالصخره العظیمه فتوزع على صدره یو غټي غټي امر به وکول براوړي یو غټه غټه په دې سینه به ورته کې خو دا وته به ویل لا والله لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر دقشان بتلقيږي او یا بمري او یا بکفر کې پیغمبر باندې مانی انکار وکړي هغه بل او په ذلك احد بس الله یو دې نفردم دا دین کمل شمم نه پردم دغشانی نور ډیر صحابه د بلال رضی الله عنه مبارکي به ان شاء الله منغو چې څومره تکلیفونه تیر کړي یو ځل صحابه کرامو دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي اول من اظهر الاسلام سبعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول اسلام چارو د ډیر کم خلکو او کسانو ابو بکر عمار مور دغه سمیہ صہیب بلال مقداد دا ټول غریبانانو رضی الله عنهم اجمعین رسول الله تبا ترول دا خبره مکوا قوم به بسر ټولې دو ابو بکر تبا قوم مل ګره دا خبره بنکې هر یو تبا په قوم کې مخالف پیدا کېده پیدا شي بنک یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر فرمایي چې عمار رجل په خوا ورغه څنګه چې د سړی دی مرګري او دغه په مخ کې د سزا ورکړي کنه او به د سزا لکه څنګه چې د قریش ورکول دي خلکو صحابه ولا نو نبی سم منوریس نشو ویل دقه ویل اغي ویل ابشروا آل عمار وآل یاسر فإن موعدكم الجنه بس ویل نور هیڅ نشته ده خیل مبارک همشه اے د عمار قرانه یو اے د یاسر قرانه مبارک همشه تاسو الله په دې د جنت وعده درکړه نور اسم نشي ویل موري چې وا ام عمار سمیہ اغیل ابو جهل سزا ورکړه ان شاء الله خپل ځکه به منغو پنيزه باندې والا او دسي په دردناک مرګ باندې مړکړه خود دین نزان قربان کو بیزتی وا کو شهادتو کو سخت وا کو ارحالو خود الله په دین ځان قربان کو د دین نو نه وړي وای ابو جهل به معلومات کول چې چا ایمان نه وړي کو نه کو چرته به یو سړی دسیو د قریشو نه ایمان به راوړی او دی به خبره شو نو پسې بلاړي او ته به ول ترکت دین ابيکا هو خیر منک خا وای تا دې د پلار دین پرخه او غستانه غره سره او دسه به وته ویرا چې ستابه مونږ بیزتی وکړو لنفیلن رأیک ان کو عزتمن سړی به ونغه ته به ستار رائے به مونږ ویلې خطا کو څه خبره به څوک نه مني په قوم کې او ته به ول ستاغه شرف به مونږ ځای کو لنزعن شرفک او کو چرته با یو تاجرو چې هغه به تجارت کاو او دې به خبر چې ایمان راوړې وته به ویل لک صدن تجارتک لنهلکن مالک استاد کاروبار به من کوټه کو په خلکو باندې او ستا مال به من هلاک
او کو چرته د غریب خاندان سړی به ایمان نه وړي نو ضربه واغرى به غریب نه به جامې مو استله او به وای دا خو مشر سړیو بیزتی به مراو څه به کول عقبه وته خود په صحابه کرامو باندې په دغه دور کې تاریخ چې کوم خبر لیکل دا او دا موجود د په حدیثو کې د څه سخت په بل چاره دی راشي دا حدیث کې راځي خباب رضی الله عنه فرمای یعنی د دیو چې پچای موس کې دکانه ناغوته غدر درساو خباب رضی الله عنه فرمای خباب بن ارت رضی الله عنه وی كنت رجلا قینا عربی کې تقینا مو یو حداد متوي حداد زه یو سړیو ما او زه اینګرو ما اینګر نو ما بانګری کوله نو عاص بن وائل چې وو یو روایت کې د سره دی چې فعملت لعاص بن وائل صيفا عاص بن وائل لما تور جوړه کړي وا انګرو ما نو تور به جوړه ولي نو دلمي تور جوړه کړي وا نو زما په د توري قرضو دوی پاتې ته زد دی عاص بن وائل خو العالم چې زما قرض راکا ویل غرت ویل چې لا والله لا اغذيك حتى تكفر بمحمد قسم په الله یو روپۍ نه در کوم او الا به در کوم چې کله ته پیغمبر نه انکار وکې د دین دې پرې دی ته ګوره د اینګر بهم تنګول تاجران هم تنګول غریبانان هم تنګول مشران هم تنګول خو چې بچا به وس نه راتو نغې ته خو به سن شوې خو به مخې له ورتلل او چې بچای وس راتو نو هغه سبدال کو هغه ورته ویل لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث اخون صحابه ویل یا عاص بن وائل ویل قسم بالله لا اكفر زکو پر نکوما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ته تیار نه حتى تموت چې مړ شو به ژوندې شو به مړ شو به ژوندې شي بیا هم ز پیغمبر نه انکار نه هغه ول ښا فإني إذا مت وسبم روا او به بم ژوند کېږم دا خو وسم په عربو کې شته ده کوته ته چې قیامت وي مړل تا وسره کوي هغه ول خصبه ژوند کې مړ کېږم ژوند کېږم ول ز چې کله ز سم مبعثتو چې کله زرا پورته شمه نو به بس ما خو راشه ولته بل قرض درکم زه اور کو پرېو اسیم کافرو خدا خبره دسی زو اهانتین وکړه الله سپکاواله وکړو وره ول نکړي او به ورته ویل چې دلته زه دومره مالدار ما نو الته خو به زخم مالدار ما نو به بدلال ته درکم فوتی کا الله د آیت راولېګا فرایت الذی کفر بیااتنا وقال لاوتین مالا وولدا الله وی ګوره دا کافر سره دا خبره کوي چې دلته مخیمه والته مخیمه نه کو زه د الله نه فرمانه ما نو الته مال او دولت راکی الله وی خدي سړی دا دسی خبرې کوي دا د دیو نور څه مقصد نه صحابه کرام څنګه مقصد اغه ته درد رسول مقصدو دا غو زړونه خپه کول مقصدو اغه په دین کې څنګه مقصدو چې څه کول هغه کول سفیان د اسماعیل نه نقل کوي هغه وی چې د قیس نه منګ اوریدلې دي چې منګ یو ځلې خباب رضی الله تعالی عنہ نه منګ اوریدل چې خباب رضی الله عنه فرمایي ز د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علما اتيت النبي صلی الله علیه وسلم وهو متوسد بردا وهو في ظل الكعبه زرالما رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه تړه والنا سوري تناسته او صادری په ځان راچاولې او دسی وساده کله نه د بالغ په شان ډډه والده ما او ته چې د الله نبی
قد لقینا من المشرکین شدة. د مشرکانو نه خو چې څه تکلیف دی نه موږ ته خو را رسېږي غرق او پورې کې تللو. ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم به که د بل ځای نه څوک چا ایمان راوړو هغه ته به زه ایمان دې راوړو ځه خپل ملک ته ځه. خو که دلته به چا د مکې نه ایمان راوړو نو د هغه لپاره ډېر لوی امتحان و، ګران کار و، ګران کار. دا خو موږ یې که نه خوالام پې زموږ نه توی شوي، کړاو هم پې نه، په کور کې الله ایمان راکلی دی او په پستۍ راکلی دی او په هېڅ. دا د الله رب العالمین یو لوی احسان دی. سختې خو هغه خلکو تېرې کړي دي چې چا به د ایمان خبره هم نه شوه کولی د چا په مخ کې. وایي چې ما دا خبره وکړله او دا مې ورته وویل چې یا رسول الله الا تدعو الله لنا، ای پیغمبره دعا الله وغواړه چې بس دا خلک الله غر کې به دې عذاب راشي او موږ ته خلاص شو، بس ته تنګ شو. خو چې دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدله فقعد وهو محمرا وجهه، د محمد رسول الله رنگ تک سور شو او داسې سور شو ډایرکټ ډډې والی او سیده کېناست. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به فهغه باندې یو خبره دین اسلام خلاف حدیث کې راځي، دا هغه د مخ رنګ به داسې سور شو کانما فوقع فی وجنتیه الرومان. تابل گویا چې د د په دې مخ کې په دې اننګو کې چا د انار اوبه نه چوټ کړلې، رنګ یې تک سور شو. ځکه ډېر خفه شو، صحابو ته ډېر تکلیف و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان من کان قبلکم، ویلې په دین کې دا سختی لکه دین کې به په تا باندې خامخا تکالیف راځي. د دین کار چې څوک کوي، د دین نشر و اشاعت چې کوي، د الله دین چې په صحیح معنو مانی، په صحیح معنو باندې کتمان نه کې حق نه پټې، په صحیح معنو د الله دین مانی، نو خامخا د الله په دین کې به تعالی تکالیف راځي. ویلې کان من کان قبلکم لیمشط بامشات الحدید ما دون عظامه من لحم او عصب. الواری وی تاسو ته د الله په دین کې څه تکلیف را رسېدلی؟ تکلیف خو مخکې خلکو ته و. څنګه من کان قبلکم چې ستاسو نه مخکې و، نو که چا به د ایمان خبره کوله هغه به یې وتاړو او د اوسپنو ګمنځ یې وله پیدا کړې وي. بامشات الحدید لا یمشط، هغه به د اوسپنو په ګمنځو به یې ګمنځاوه، د ډکې ګمنځ به ځان پسې راکړې ته پته ولګي په زور باندې. او چې کله د اوسپنې ګمنځي او بیا ورته یو سړی تړلی یو بل کسې په ګمنځۍ او غوښې ته توږي د هډوکو نه. رسول الله وایي ما دون عظامه من لحم او عصب، د هډوکو او د پلو غوښې به یې جدا کولی. خو ما یصرف ذلک عن دینه، بیا هم هغوی د الله د دین نه نه اوړېدل. اوس که موږ ته چا صرف پې ودربولې چې کلمه ووایه بس پخوا مسلمان یم، ما خو کلمه نه ده ویلې نه ده راته. که په موږ باندې لږ زور رالی که نه زموږ دا خو داسې ایمان دی که نه، داسې ایمان دی که نه چې معمولي تکلیف یې راته که نه خپله جسدي بیماري خبره کومه نو موږ مونځ نه کوه یا نه جوړ یم، یا معمولي بل څه مسله وي نو بس ایسته ته به یې کنې دا دین ده راټینګ کلی دی. په دې دین باندې د خلکو نه غوښې توږلې شوي دي، وری د خلکو نه پیینې توی شوي دي، بهترین سرمایه‌ګانې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلق یوزع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين فما يصرف ذلك عن دينه. په دې دین باندې خلق ارشه دي او به تړو او ارکش والا به راوستو په دې منځ به وته کې خو خلک ویلګه پلانې دي کې پلانې دای ورو دو ډریلې کو دا د مخکنی سزاګانده وسنې نه دي، په دین باندې دا تکالیف راځي. خو هغه به د دین نه اوړېدنه به تر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې دسی وخت به الله را ولی دا دین به الله رب العالمین لا یتمن الله هذا الامر، وې دا دین به الله پوره کوي په دې سخت باندې. هو اورای حتی یسیر الراکب، تر دې چې یو شا په اسور سړی وي او د صنعانه به حضرموت تزي او ما يخاف الا الله، د الله نه به یریږي د بل چا نه به یریږي نه. نو ګوره دا
بشارت یې تورو خو بل طرف ته صحابه ټینګ کړل په دې چې ګوره تکلیف به راځي هېرېږي به نه خو د تکلیف نه وروسته به بې خوشحالۍ نه راځي بیا راغللې که نه وروسته به انشاءالله به موږ چې خیبر کله پته شو مکه چې کله پته شو بیا مسلمانان ډېر مالداره شو امن راغی نو دا تکالیف به صحابو ته ډېر زیات رسول او یو نو انشاءالله موږ چې کله د صحابو تاریخ لرا شو نو به د صحابي په واقع کې د یو صحابي کارنامې او د یو صحابي په هغه باندې کومه سخته تېره شوې ده د هغې بیان به کوو انشاءالله په دې وخت کې یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ناست دی او دا بهقي روایت دی عکرمه د ابن عباس څخه نقل کوي چې یو ځلې ولید بن مغیره اجتمع و نفر من قریش ولید بن مغیره او ابو جهل او دا غټ غټ کبراګان راټول شو مشوره وکړه او په دې کې قریشو دا مشوره وکړه چې داسې کار کوو چې دې پیغمبر له څوک ګورو مشوره وکړه ویل انظروا اعلمکم بالسحر والکهانة والشعر ویل خخ شاعرانو ګورئ دا پیدا کوي چې د پیغمبر سره مقابله وکړي او خخ جادوګرو ګورئ غټ غټ کوډګر او کاهنانو ګورئ او رای ولئ د دې سړي مقابله کوي فلیأتی هذا الرجل الذي فرق جماعتنا ویل دغه سړی به ولا مخامخ راولئ چا چې زمونږ کور وران که محمد رسول الله سم یادو که نه وی چې زمونږ په دین کې زمونږ دین یې پرېښودو وشتت امرنا وعاب دیننا زمونږ دینی بدنام کو زمونږ کورنۍ جدا کړه مخالفین راله پیدا کړل د دې سړي مقابله به کوو خو به خپل منځ کې خبرې وکړلې چې فلیکلمه ولینظر ماذا يرد علیه یو سړی پسې لیږو چې د ده څه خبرې وکړي چې دی څه جواب ورکوي نو هغې یو به څه مشوره کوله چې پلاني به لاړ شي ابوجهل او دا او دا او دا نو مشورې راغله په عتبه بن ربیعه باندې وایي ما نعلم احدا غیر عتبه یاره وایي دا عتبه خره او بل څوک موږ داسې نه یو چې داسې خبره وکړي نو فقالو انت ابا الولید دا دغه کونیه وه وایي چې ته لاړ شه او تخې د پیغمبر څه خبره وکړه چې موږ د له مقابلې له ځان تیار کړه تاسې هم نه قلاریږي ځکه چې دوی په سزاګانو ستړي شو په بدنامو ستړي چې څه ویل بیا به څه ویل کله به الله لیوانې دی کله به ته په لارو کې ناست و مخکې موږ تېرو جمعو کې چې ډېر تکالیف یې پې تېرول نو په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دا عتبه راغی فاتاه عتبه ډېر عجیبه واقع ده ناشنا تاسو دې واقع ته وګورئ تاسو ته پته ولګي عجیبه ده ورته وایي یا محمد انت خیر ام عبد الله وایي محمد دا عتبه ورته وایي ته غوره که ستا پلار عبدالله غوره فسکت رسول الله چپ ناست هیڅ ورته نه وایي بیا ورته وایي انت خیر ام عبدالمطلب ته غوره که ام عبدالمطلب غوره دی فسکت رسول الله سم چپ ناست هیڅ ورته نه وایي دا خو په مشوره رالیږلی و اوس خبره یې ایستله چې څه مقابله کوي په نسک بیا ورته وایي فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت کو دا ته لکه خو چپ شو که نه داسې خو یې نه ویل چې زه غوره یم نو ویل هر کله چې داسې دا ای محمده نو دغه خلک ستا نه ښه او هغوی د دې بوتانو عبادت کو دا دین یې ښه تی ولې دا دین بد ګڼئ ته ولې به دې باندې عیب وې او ان كنت تزعم انك خير منهم فتکل او کو ته وې چې زه ښه یم د دېو نه زه غوره یم د پلار او د نیکه نه
نو بیا راڅه خبره وکړه حتی نسمع قولک موږ ستا خبره بیا اورو چې ته موږ ته څه وایې. په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته وایي ان دا محمد رسول الله ته دا عتبه ورته وایي وإن والله ما رأينا صخلة قط أشأم على قومه منك. دې عجیبه ټکی وو وی اے محمد وی قسم دې منګه وستا پشانی صخله اصل کې د چيلې بچی ته وای وی تډیر وی ته د سې هغه په نسبت باندې د خپل قوم په نسبت باندې تډیر کمزور ای او سره دا غینا فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبت ديننا. عبت ديننا دین دراله پکې عیب پیدا کو چې بوتان سن شي کولای زمون خبره دی په من سری کړه ان زمونږ حکومت ته ختم کو او فرقت جماعتنا زمون په ډلو کې د جدای پیدا کړه خلک د ډلو نه مسلمانان سستا مرګري ځکه چې مخکې وی وړاله او اوس د هر ډلې نه خلک پیدا شي. نو دی وجنا ان فی قریش فقريشو كي لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة. ومن تات اتفاق لده او زمن په خلکو کې هر قسم خلک شته موږ ستا مقابله ته راوځو. او دوی خبره ته ډیره عجیبه دا وکړه ویلې ز قریش را لګلې ما ان کان انما بک الباء کپتا باندې خواهش غالبی شهوت باندې غالبی نو فختر ایون ساین قریش شئتا فلنزوجک 10 لس خزیبه تعالی من د قریشونه حسین او جمیلی خيستا دغه خاندانونو درکو خدا خبرې پرې دا بيول كستا انما بك الحاجه كسزورتين جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش رجلا كنت سوال نو من بدل چاندو کو قريش کو تغټ مالدار سړی شي او كنت مشري واړې من بتا مشر کو خدا دین فریدا وا دا خبرې پریدا وا دا خبرې نور مکتمه کو نورې مد ډېر شي خبرې وکړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوي افرغت نور زشتا کونا نورې خبرې دشته پړګي کونا ک نورې دې په زړه کې وای تاریخ شي کونا هغه ته یاو نام رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بیا پس ورسید آغا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لگا وقتی ما دا آیتونه ویلا خدا یو دوا ولنی ایتونه دی او دا نور بیا دا غد الله سم آیات فوري دا ایتونه ورته ویل د سوره حمیم چې کله ورته دا ویل نور دی معنا خدا دا چې الله قران را لګلې دی او وضاحت پکې کله دی او دا دی او دا عربي دی او د قوم چې څوک پویږي دا غي د پاره دی الا ان بلغ فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. کونی منی نو الله بربانی دسی د قخری و ټوټا د ووري و لمبا تندر د اسمان ځکه صاعقه به ډیری معنی دي صاعقه د اسمان نه تندر ته وای کړهس د اسمان نه چې کوم راولېږي ور ته وای وې دا بربانی الله را واچي مثل صاعقه عاد و ثمود لکه څنګه چې په عادیان او ثمودیان راغلي و نو ګور هغه عرب خلکو هغه په قران پویدل عربی باندې پویدل
نو عتبه ته ویل چې حسبک ما عندك، بس ویل چې نور سمو. او چې کله دا خبره د وریدله ډایرک پاسې دو اجرګی لم لاندړې قریش لم ور سیده کور تلاله یو غټه بلستنی بزان راواچو او لچې دا زکه په دې پیدل چې پیغمبر وته ویل کنه ما نه دا خبره نو د څه عذاب الله درکې لکه څنګه چې عادیان او سمودیان لور کړي نو دې ته خو پته و چې پیغمبر یو خبره وکي هغه دروغ نه وای. نو بس دا لچې د اوس پاسمان نه تاندر راځي اوس سیده کور تلاله کمبل بزان باندې راواچو. و چې کله دی کور ته دی ورسېدو د دیو خواله را نغې نو د ابو جهل ویل والله یا معاشر قریش ما نرى عتبه الا صبا الى محمد. قریش ته دی ابو جهل ویل هغه ملک ویل والله یا ما قریش ویل لا تخکاری غم صحابي شوی یا خدای چې صبا الى محمد او عجبه طعامه یا چې د ډوړی ته ناس نه او ډوړی ول خوان ورکړی دی زکه چې موږ په څه پسې لګلې او سړی ورګ دی وځي چې کور ته پسې چې کله کور ته رااله نو دوی ورته وایي چې ته ولې رانلې ته چې موږ لګلې وي والله يا عتبه ما جئنا الا انك سبوت الى محمد واجبك امره ولې رانلې مخ ورکته سوابي شوي او یاد دا خبره عجیبه مونږ وګڼله ځکه چې تا ته موږ ویلیو نو هغه ورته خپل خبره وکړله چې زورلم ما او تاسو خبره وړاندې کړله لكني اتيته وقص عليهم القصه قصه چې دا کما چې ما ته دا ویل دا مې وتی ویل هغه چې ما خبره ختم کړي نو هغه راته شروع شو. نو دلته بیا دوا اقوال یو قول لاره چې دو ته ویل چې ما ته سر دا یو ټکی وته و چې مثل صاعقه عاد وثمود ناغه وته نور ته سویلا لا تدري ما قال هغه چې لا والله ما فهمت شيء مما زه پوی نه شم ډېری خبرې وکړه خو ځان نه پوی دم ویری دم کور تر راغلم ولسن کې پروت ما او یو قول کې راځي چې هغه ته دا آیات و او به هغه ته ویلا چې په اجابني بشيء والله ما هو بسحر چې مال پیغمبر جواب راکو خو قسم په الله چې دا سحر نه ده ولا بشعر او قسم په الله چې دا شعر نه ده او قسم په الله ولا کهانت دا کهانت نه ده. یو واجبہ خبره کړي دا ابي وته دا ټکی و نو چې کله ماته دا ویل وقد علمتم ان محمدا اذا قال شيئا لم يكذب وای تاسو ته پته دی قریشو چې پیغمبر یو خبره وکي او کله پیغمبر یو خبره کړي دا نو لم يكذب دروغ نه خطلې ورای نو پخیبتو اينزل عليكم العذاب زوير دم تاسو نه بیرته جوابم درنک او زه په خپل راغلی ما او دا د دې خبر نه چې سنه چې د اسمانه طرف نه کلس راونی لویږي او من ختم نکي. او یو روایت کرا دی چې کله دی رال او دی دور ته دا خبره وکړه نو نصیحت متوکو ويا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واذا ما دا یو خبر ومنه قريش واورای سړی پرې دا وای د دې سړی مخله مرাজি واعتذر ذلك فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت النبأ وما چې دنه کوم ټکی اوریدل دی مثل صاعقه عاد وثمود ويا ساتي غره د دې لپاره یو غټ شان دی فإن تصيبوا العرب فقد كفيتموه بغير ويظهروا على العرب فملكه ملككم دا سړی پریدا وای کو غالب شو نو خستاسو د قریشو خاندانی سړی دی نو تاسو ملکیت غټ شو کنه بچاین غټا شو
او کو چرته خلکو خلاف وکړو او د خلاف را پاسې د خدای به ختم کی تاسو به اخلاص شي نور سلانجی مکوي دا محمد پرې د خپل کار کوي خلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه دام پرې د ودی مرګرو د نور تکلیفونه مرسوي او کو دا عزتمن نعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به کو دا په خلکو کې عزتمن شو خو تاسو ټول به عزتمن خلک است هغه ودا سوال خبره هو نه معنی لګا الله رب العالمین چې ته ایمان نصیب کوي کنه نه نصیب کوي رسول ان شاء الله موږ یو واقع وو د هرقل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ولېګو اسی مختصره خيري الفاظ ته نه هغه خط د تعظیم وکړو خپل وزیران ټول لا ټول کړل د تصدیق لپاره د قریش او ابو سفیان مروغته او خلک مروغته تفصیلا مدا واقع ان شاء الله به وړي روګدره نو په هغه کې هغه ډېر عجیب خبره وکړه ویل دا کوم سړی چې په دې مکه کې دی وای دا به زما د خپو د دې مالک ګرځي ویل د دې واک هم نه غسي او والله قسم په الله کې په دې وخت کې زپ په مکه کې وي یا په مدینه کې وي د پیغمبر خواته نو الله غسلت قدميه مولا په دې خپل لاس خپین زلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط نه دی وي د سرو زرو د غیوره جوړه کړی پای کې خو دی او وزیران روغتل او دروازې لاک کړلې باندې کړلې هغه حالونه خالد هغه حالم خالد واغه غنې نه تل نوځي نو خلک روغتو او ته ویلې خلکا ول زه چې توام کو بچای غواړي چې بدیږي تاسو بچای پاتې شو سپک او ذلیل نشي نو دي سړي خبره ومنای دا حق نه وی دي هغه چې دا خبره واوریدله استمن ډکله دروازه وتا چې دروازه ته من ډکللې دروازې بندې وي شانه په سبیر تغا کو الله زی راضي ما معلومه وله ګوره په دې لک سات کی واړه والله رب العالمین چې ایمان نه نصیب کاو کنه په دې لک سات ما خاصه معلومه وله چې تاسو په خپل دین کلا کې استیو کنه را له بیرته ته سجدا وکړو ایمان را نه وړو نو دې ورته وای دیم ورته خبره کوي چې پرې دا وای دا سړی کنه حق سړی دی خو چې ایمان نه نصیب کی کنه نغیو د سوي وای وړي رجیبه خبره ده وای سحرک والله یا ابو الولید بلسانه ويا خر عتبه واذا غير جادو پتا ما سار کله دي محمد رسول الله خبره خو محمد رسول الله خبره وی هغه خدای الله تر طرف نه وحی وا نشد الله تر طرف نه وحی وا او به محمد رسول الله په خيسته جواب باندې هغه جاری ونه خسر به نه کو او به الله کلام قرآنی ووریدا لکه رسول ان شاء الله دغه مبارک یو چې کو دی ایمان نم راوړو کنه وېدا دا زهرین نقل لی چې د احمد بن عبد الجبار د یونس ناغه د ابن اسحاق نقل کړي چې د ابو جهل او ابو سفیان او اخنس بن شریق دا درې ونه نو و دی د شپې را وتل او لا يسمع من رسول الله وهو يصلي بالليل في بيتي نبی سم په کور کې مسکاو دی په شان په دی غوګونو کې په دی سورو کې به د غوګي خو چې دا سړی څنګه خبرې کوي دی قران مول ډېر خوان ورکاو نو دی بکې ناستل په دی کې یو ولید بلبل ولید بلبل چې سړی خوراغلی را دي ناشتي د ورځې دښمنی کې او د شپې خبرې اوري و چې اذا اسبه وطلع الفجر تفرقوا د ساره پوری بناسو و چې ایمان نه نصیب کیږي نه چاته نه نصیب کیږي ساره پوری بناسو چې سبب شو نبی سم موږ ختم کړي به غلی کوړه لاړه نه بوتل غونډې دی کور کې نږدې وكلا لا يعلم بمكان صاحبه خو پباتو يستمعون له چې سار بشو او دی به یو ځای شنو پته الله ومو یو بل به ملامت کوي ته چې بیګار راغلی ول ته ولاړې ته خکار کې اول ول ته چې وی اول ول ته چې مالی دلې خو یو بل لیدلې به به یو بل ناول د چې ما خام شو به یو بل پټېدل چې زما دامي ونی نه چې دا بل بیا بلاړل بیا به یو بل ولید خو سبه یو بل تنه چې ما ونی نه بل پټ بناسو د نبی سم خبرو ته به غوږی خو تلاوت به کاو چې سبب شو چې سبب راوخه دوی به بیا کوړه لاړه نو به خپل منځ کې ورځ یو الله تعودو بیا مرزه
فلو راكم بعض صفهاءكم الکزمن ک شران من ویني وبج دلاله غل څه کی د شپې چې دینو د دینو د پیغمبر خبرو ته وګ دی د ورځې د پیغمبر د خبرو خلاف کوي او اسنه چې کار را جوړ شي لا اوقاتم په نفسي شیا اسنه د پیغمبر د خبرو په زو کې ابو بکر رضی الله عنه چې کله وي موږ کاو کنه وي د قریشو خزه دا وړلې دا به تماشو ته ولاړو تماشې دا ډېر وسم دي بعضی ملکونو کې دا کله چې د دعوت او تبلیغ والا خلک لاړ شي ځن علاقو ته لاړ شي هغه د دې خلکو تماشا کوي یعنی کافرین تماشا کوي چې دا څنګه عجیب خلک دي دا ډېر اثر کوي نو دې براتله بیا به یو بلنا پدری مشپه باندې چې کله رااله او د خبري ووري او یو بل سه لا وزو کول چې لا نبرو حتا نتعاهد الا نعود والقسمون بخرو چې بیا د پاره باندې راځو قسمون یو خړل بیا لاړل نو و چې کله سار شو اخنس راغی امسا ورسده ودی کې ابو سفیان هم راغی د کول نه وته خو د ابو سفیان به رستو ایمان راوړی دی داغه کونیو ابا حنزله ناغه ورته وای چې یا ابا حنزله عن رأيك بما سمعت من محمد ورشتیا و بیګر د پیغمبر نه ساوري دی وي ناغه ورته وی والله لقد سمعت اشياء اعرفها واعرف ما يراد بها وې د دې پیغمبر خبرې چې ما ورېدلې وزي پیژنم او دا څه چې وې دایم پیژنم څنګه خو عربو پغې پیدل نو په اخر کې ویلیرا داخله چې دی منګاو بنو عبد مناف او بنو هاشم دا خو یو قوم تقریبا ابو سفیان چې دا د محمد رسول الله په سلورم نکه کې دی به یو ځکېدل که په دریم نکه کې به یو زیو دغه خاندان یو نو دی به د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې به ویل چې والله لا نسمع به ابدا ولا و دی به ویلم چې موږ دا داسې خبرې نه اورېدلې دي او نه لیدلې دي خو سره د هغې نه به هم هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف به کو یو ځلې وایي د ابوجهل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ابالحکم د ده کونی یا ابالحکم ویل حلم الی الله وللرسول یا ابوجهل ویل ایمان نه راوړئ نبي صلی الله علیه وسلم دعاګانې هم غوښتلې چې یا الله عهد العمرین چې دي دا ابوجهل د کونیه ده چې دې کې الله یو مسلمان کې دعاګانې به یې غوښتلې نو هغه ورته وایي چې ادعوک الی الله دا الله خبره راته کومه و ابو جهل ته چې یا محمد هل انت منتهن عن سب الهتنا وې ته دې کارو کې چې زمونږ د باباګان نور مکنزه او دا ته چې سوي د ستاب خبره مونږ پوي فنحن نشهد ان قد بلغت فوالله لو ان يعلم ان ما تقول حق او تا تفتدا کستا خبره ما حق ومنله نو بس به دې زمانه ما دا چې کله د حدیبی واقع براشي ان شاء الله چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا هیڅ سره کوله د کفار قریش سره نو نبی صلی په خط کې لیکلی چې هاذا ما دا صلح چې کوم ولي کله دا د طرف د محمد رسول الله دا رسول الله ټکی هغه نه پیژنداغي لو نعلم انك رسول الله لما منعت وکته من پیغمبر منله هم نه منې کوله ارسي ولا منل خو صرف دای نه منه یعنی د الله یواله او پیغمبر رسول نه منه نو عرض می دا کو چې په دین باندې صحابه کرام او ته محمد رسول الله ته په اسلام کې ډېر سخت رسېږي دا کم دین چې موږ راغلي دي دا کمی طریقې چې نن زمنګ من کو د محمد رسول الله طریقې کو په دې غټه سختي تیری شي